زما محترمو پاکستان زمون معاشی مجبوری نه وه، پاکستان زمون جغرافیایی مجبوری نه وه، پاکستان زمون صنعتي مجبوری نه وه، پاکستان زمون نظریاتی مجبوری وه. نظریه وسه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. مقصد څه؟ مقصد دا چې د دې خطې د دې خاورې مسلمان به خپل انفرادي او اجتماعي ژوند د الله او د الله د رسول د احکاماتو او تعلیماتو مطابق تیری. یاد ساتئ تاریخ کې چرته هم چا قربانی دومره زیات تعداد کې ازادۍ لپاره نه ده ورکړې کوم چې د بر صغیر پاک و هند مسلمان ورکړي. 14 لاک مسلمانانو د خپلې وینې قرباني ورکړله، 2 لاک زنانه او عزتونه لوټاو شول او د اربونو منقوله غیر منقوله جایدادونه، اساسجات، صنعت او فیکټرۍ دا تر د اخري وخته پورې د هندوانو په قبضه کې لاړلې. ما عرض وکړو چې بل هیڅ قسمه مقصد نه و، صرف او صرف دا یو مقصد و چې موږ د داسې یو خطه زمین حاصل کو چې په هغې کې موږ د الله د مرضۍ مطابق خپل ژوند تیر کو، په دې خاوره کې د انصاف وي، په دغه وطن کې د غریب ته ریلیف میلاو شي، دا د په اصل معنو کې سوشل ویلفیر سټیټ وي. لیکن زه ډېر په افسوس سره وایم چې د پاکستان د ازادۍ نه فوراً پس زمون سره لوی ظلم دا وشو چې هغه خلک چې کوم خلکو آبا او اجداد ټول عمر د انګریز ایجنډې ته تقویت ورکړو او هغو ته په سوونو زرګونو جربونو باندې جاګیرونه ورکړي، هغه خلک که هغه په سیاست کې او په دې ملک مسلط شول، که په بیروکراسي کې او په دې ملک مسلط شول، که انډسټریالیسټ په دې ملک مسلط شول، خو زمونږ د راروان مستقبل فیصلې شروع کړلې. د دې ملک اکثریتي طبقه غریبه ده، زما د غریب کلاس نماینده نه دی. دې وجې نه کومې پالیسۍ کوم پروګرامز چې هغو جوړ کړو هغې کې د ایلیټ کلاس د مفاداتو تحفظ و، په هغې کې زما د طبقې تحفظ نه و. دې وجې نه نن که ملک کې ګراني ده، دې وجې نه نن که د ملک معیشت خراب دی، دې وجې نه نن که د ملک امن و امان خراب دی، دې وجې نه نن که ملک کې ګډ ګورننس نشته، دې وجې نه نن که د میرټ پامالي شروع ده، دې وجې نه نن که چاته سسته انصاف نه میلاویږي. اصل وجه دا ده چې نن په بیروکراسي کې، نن د اقتدار په ایوانونو کې، نن د ملک د معیشت په جړو کې د دغه خلکو قبضه ده. لہذا د دې ملک د ازادۍ لپاره قرباني ما ورکړې وه، خان او نواب، جاگیردار او انډسټریالیست نه ورکړې. زه دا ملک د دې غریبو خلکو جاگیر ګڼم، د ټولو نه زیات وفادار عمده خلک دي. ما ته ډېر افسوس وختي وشو چې هغه 2 ماشومانو د ټکر د جنگ تاریخ بیانو او ډېر په بهترین انداز کې بیانو. تا ته ستا د کلي یو مشر در په ګوته کړ چې د محمد روز بابا د کلي د هغه رور شهید شو، د ایتکۍ مسلمانان شهیدان شوي وو، د سریبالون خلک شهیدان شوي وو، د فضل آباد خلکو قرباني ورکړې وه، د ټکر خلکو قرباني ورکړې وه. دا ستا اسلافو په کار دا وه چې دا میسج دا تا په سنجیدګۍ اورېدلی وې. او یاد ساتئ دغه داستان یو 2 ماشومانو جینکو زمونږ بچو بیانو، هغو ته په معلوماتو کې راولمه چې مرپي کومې ابۍ مردار کړی او په منګي باندې ورله سر والی، هغه په ګوجرو ګړۍ کې په سواتۍ ابۍ باندې مشهوره وه. تاسو د خپل تاریخ نه ناخبرې. نصاب خو زما سره ظلم کوي، نصاب خو زما نه زما تاریخ پټ کړی دی، نصاب خو ما ته زما د تحریک ازادۍ هیرو نه ښیي. زه د چا مخالفت کول نه غواړم، زما په موجوده تاریخ انتهایی تحفظات دي. ټیک ده ما در سره ومنو، لیکن ما سره به تحریک ازادي د سن 1761 نه راخلې چې د پانی پت په میدان باندې هغه امام شاه ولی الله صاحب
چې په هندوستان کې مسلمان کمزوری شو نو د سوکنو میا عمر صاحب ته ووایي چې احمد شاه ابدالي پښتون دی دا ستا مرید دی نن هندوستان کې مسلمان مشکل سره مخامخ کیږي دته ووایه چې په هندوستان حمله وکړي او مغل امپایر بچ شي 1761 کې احمد شاه ابدالي د خپل مرشد سوکنو میا عمر صاحب په حکم په هندوستان حمله وکړله او هغلته مرهټه اتحاد ته شکست ورکړلی شو یو کافي وخت پورې مسلمانانو ساه واخسته لیکن مغل امپایر مغل خاندان د دې موقع نه غنیمت ونه ګڼله نه خپل تعلیمی نظام موجود مضبوط کو نه د ساينس او ټیکنالوژي حصول یقیني کو او نه د جدید طور د تقاضو مطابق خپل فوج مسلح او اکوپمنٹ کو بلکې هغه روایتي کاهلي او سستۍ نتیجه راغله چې انګريز د تجارت په غرض راغلو هندوستان قبضه کو 1803 کې د شاه ولی الله صاحب مشر برخوردار شاه عبدالعزیز صاحب فتوا ورکړه چې هندوستان دارالحرب دی د هغې په نتیجه کې د سید احمد شهید چې موږ ورته مجاهدین بالاکوټ وایو هغه تحریک راچوت شو د ممبئی نه سند ته د سند نه بلوچستان ته بلوچستان نه د بولان درې په ذریعه قندار ته قندار نه کابل ته او د کابل نه د درې خیبر په ذریعه باندې پېښور ته راغلو دلته دوست محمد خان چې د پېښور والي صرف یو مطالبه پیش کړله چې حکومت ته کوه لیکن په دې خاوره به حکومت د لا اله وي وقتي طور یې ومنله د مردان نوابانو چې نام د دې قوم وینې څکي هغو غداري وکړله مردان کې لوی جنگ وشو دوست محمد خان او د مردان نوابانو ګډجوړ وکړو د عظیم تحریک په دې خاوره ناکام شو دوی هجرت وکړو بالاکوټ په مقام شیر سنگ په دوی حمله وکړه او دا تحریک وقتي طور تسنس شو د هغې نه بعد سن 1831 کې دغلته جنگ وشو بیا سن 1857 کې د پورا هندوستان مسلمان د حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه او د مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ او بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ په قیادت کې د شاملی جنگ وکړو د خپلو غداری د غیر ظلم دا جنگ دا ناکامۍ سره مخامخ شو او زمون خپلو دومره غداری وکړله چې سر سید احمد خان غونته کې سره په خپل کتاب جاوید نامه کې کلیئر کټ د سن 1857 جنگ آزادی او جهاد ته خضر وای ما ته په دې افسوس دی چې دا زموږ تعلیمي نظام ریو کی هډی دا به دې سړي چې د انیو سکول بنیاد کې خودو چې کالج شو بیا وروسته د علیګړ یونیورسيټي شوله د دې بنیاد کې خودو لپاره د یو پی گورنر سر ویلیام میور راوستو دا مشهور مستشرق دی د یو کتاب لیکلو چې اسلام دلای پاک محمد صلی الله علیه وسلم داغه خلاصه داوا چې نعوذ بالله اسلام او پیغمبر اسلام د انسانیت او د بشري حقوقو د ټولو نه لوی دشمنان دي د دې سړي په لاس ساده موجوده نوی نظام تعلیم بنیاد کې خوده شوی زما تاریخ دا حقایق ماته نه ښیي زما تاریخ زما د اکابرو زما د اسلافو قربانۍ دا زما نه پټې کړلې بیا د هغې نه بعد د شیخ الهند تحریک ریشم رومال چې د هغې خلاصه دا وه چې په پلاني تاریخ به ترکی د افغانستان په لار په هندوستان حمله کوي او د دې ځای مسلمان به یکدم بغاوت کوي جرمني او رشیا به د ترکي سره پوځي تعاون کوي دا لویه منصوبه چې په یو ریشمي رومال لیکلی شوې وه افغانستان کې غازی امان الله خان ساين کړله د رشیا نماینده ساين کړه او بیا د شیخ الهند صاحب په لاس باندې دا ترکی ته تله چې سند کې ونیوله شوه او یکدم د هندوستان حالات بدل شول د هغې نه پس بشران مالټې جیل ته لاړو بیا د هغې نه بعد سیاسي تحریک شروع شول چې یو ډېر لوی داستان دی زه هغه طرف ته تلل نه غواړم لیکن زما دا خاوره
زه دې پښتون ته وایم چې دا خو هغه د لوی سطح لیډران د مسلمان قوم وو، لیکن تا نه ولې د پښتون قیادت او د پښتون لیډرشپ قربانۍ ایرې دي. ستا په دې اشنغر کې خان عبدالغفار خان چې دا زما د تحریک ازادۍ هیرو دی، سیاسي اختلاف په خپل ځای، لیکن زه خان عبدالغفار خان نشم اګنور کولی. 36 سال د انګریز په جیل کې دې سړي تیر کړي دي. نن زما نصاب ماته عبدالغفار خان غدار ښیي. زه د دې مذمت کومه. نن زما پښتون د خپل تاریخ نه نه دی خبر چې حاجي صاحب تورنګزی څوک و، د په بونیر کې په مومندو کې کومې جهادي معرکې سر کړي دي. عجب خان اپریدی نن نه پیژنم، غازي تلاسه خان نه پیژنم، د وزیرستان فقیر اے پی نه پیژنم، سرتور ملنګ نه پیژنم، سنگر بابا نه پیژنم، د پښتونخوا نپولیون د عمرا خان د میدان نه پیژنم. نو پښتون قوم ته به څه پیژنې؟ تا سره خو نصاب ظلم کوي. نو په تا څه تندر پرېوتی دی چې ته په شانور پل کې د دغې دوو ماشومانو نه د ټکر د جهاد داستان واورې؟ شرم دله نه درځي چې دې ځای کې د ما په بیګلې راته غږې؟ تاله شرم نه درځي؟ یاد ساتئ ټکر به پښتون نه هېروي. دا زمونږ د تاریخ حصه ده. دا وارې ما د عوامي نېشنل پارټۍ ملګرو ته په سوشل میډیا اپیل کړی چې دې 28 مۍ باندې ورځ من ووهله. ما ورته وویل چې د دې تحریک جوړولو ته لاړ شئ. دې کې څه شک نشته چې دا د خدایي خدمتګار تحریک په قیادت کې دا قرباني ورکړې شوې ده. بېشکه تاسو یې ورسوئ، د تقریب انعقاد تاسو کوئ، لیکن دا تقریب کلاو کوي. ولې دې کې د جلاله خلک، دې کې د کلپاڼۍ په غاړه زه ورپسې داسې د مندورو خلک، د عربي کلي خلک، د جانډۍ خلک، د سریبانور خلک، د شانور پل خلک، د فضل آباد خلکو او د جلاله پورې خلکو قرباني ورکړې. دې له د یو ګرینډ فنکشن شکل ورکوي. په هر حال هغه ملګرو زما د رایې سره اتفاق وکړو. نو تاسو ته درخواست کوم چې له خپل تاریخ لولئ. څه لولئ؟ خپل تاریخ لږ لولئ. زما د خپل حیثیت څه مجبورۍ دي؟ که د قسم په خدای چې داسې خبرې راته معلومې دي که په دې سټیج باندې مې وکړلې، نو دا کوم خلک چې تا ته د تحریک ازادۍ هیروز خلک ښیي، تصویر باندې به یې لاړې تو کوي. خو موږ دا خبرې نه کوو، موږ یې قربانۍ منو. لیکن زه د خپل مشرانو او د خپل پښتون قیادت د قربانۍ نه یو سکند هم دستبردار کېدو ته تیار نه یم. زه به قوم ته وایم چې زما مشرانو څه قرباني کړې ده. لهذا نوي نسل ته وایم چې دا ملک د ډېرو لویو قربانو نه پس موږ حاصل کړی، او نن ملک په یو ډېر انتهایي نازک موړ باندې ولاړ دی. ستاسو خدمت کې ځوانانو عرض کوم چې زموږ وسایل محدود دي، زموږ مسایل لامحدود دي. د دې موجوده بحران نه د وتو لار دا ده چې موږ د سادګۍ او کفایت شعاري ژوند اختیار کړو. تاسو یو ځوان په یو چاپ کې په یوه نهیخانه کې 2 ګنټې تېروئ. آفټر شو، بیفور شو، پلانې جیل، هغه جیل، دغه جیل. ته دې د خپل پلار نه تپوس وکړه چې په دغه پټو کې ځواني ضایع کړله. هغه د خپلې مور خیرن پټه رایاده کړه چې دې کوم ځای ته راورسولې. نن ستا 2 ګنټې خو صرف په نهیخانه کې په ځان او ما نه هر څه لیدلي، خو د ځوانانو کاسمیټکس مې نه و لیدلي. نن د هلک د فیمیل کاسمیټکس مارکیټ کې دومره نه دي اویلیبل. نن چې څومره ستاسو کاسمیټکس اویلیبل دي، دې وجې نه درته درخواست کوم چې د ازادۍ پیغام دا دی چې موږ د خپل ضمیر په دنیا کې آزاد یو. موږ ته الله ایمان را نصیب کړی، او ایمان د هر قسمه طاغوت خلاف د بغاوت اعلان دی. دا طاغوت د ټولو نه لوی ستا په بدن کې دننه موجود دی. ستا بدن کې شیطان د ټولو نه لوی طاغوت دی. ستا نفس د ټولو نه لوی طاغوت دی. د ایمان هتیار واخله، د دې خلاف اعلان د جنگ وکړه. هله به ته په اصل معنو کې آزاد یې، ورنه ته جغرافیایي طور آزاد یې. د ضمیر په دنیا کې ته نه غلام یې. داسې راځي که نه ده؟ ځوانانو درخواست درته کومه د دې ملک قدر وکئ، د خپل ملک د مشرانو قدر وکئ، د دې ملک د یوې خښتې قدر وکئ. نن چې زه په کور کې خپل کور څه انجارو کړمه، نو ورته پته ده چې دا بار محله پبلک ده. هغه ګند راوغورځوم هلته، باقي تر اوسه پورې
د اجتماعي ملکیت د احترام جذبه پیدا نشوه. اجتماعي ملکیت دا زما لار ده، اجتماعي ملکیت زما روډ دی، دغه د پولیسي ګاډي چې روان دی دا زما اجتماعي ملکیت دی، دا د دې قوم ملکیت دی. موږ به د دې قدر کوو، موږ به د دې احترام کوو. نو معرض دا کوو چې دا پبلک پراپرټي ده او د پبلک پراپرټي به موږ داسې قدر کوو لکه سړی چې څنګه د ذاتي پراپرټۍ قدر کوي. خوښوم به داسې انشاءالله که نه. د نن ورځې پیغام دا پکار دی چې موږ په حقیقي معنو کې د ملک سره محبت کوو.